أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ بقرہ رکوع نمبر 19 آیات نمبر 155 154 157 درې آیاتونه ویل کېږي. اوس دلته الله جل جلاله فرمایي موږ به ضرور چې نو هغه تاسو ازمیو په سیس باندې د خوف د یری او لګي او د مالونو نفسونو د کمی په وجه د میوو د کمی په وجه باندې یعنی الله جل جلاله وی دنیا دې کې به هر وخت نو ازمیخت دی لنبلونکم لنختبرنکم مونږ به ضرور چې نو هغه ستاسو ازمیخ کو امتحان چې نو هغه به اخلو کله به دا امتحان د دشمن چې نو هغه د خوف او د یری د وجې نه طاری کېږي کله به چې نو دغه نقصان د قحط د وجې نه د مهنګایۍ په صورت باندې چې نو هغه به راځي کله به چې نو هغه دغه امتحان ونقص من الاموال د مالونو چې نو د کمی په وجه باندې برازي چې انسان بچ نو هغه بزان له یو ترتیب جوړ کړي ناصابه به د الله جل جلاله فیصله چې نو د هغه الټ وشي لکه مثال په تور کې یو کس بچ نو هغه پیسې برابر کړي دی بچ نو هغه د دې لپاره ولېږي چې زه په ځان له سودا څه شی راوړم دا چې کله لاړ شي نو یالتي بچ راځي یا به ګاډی چې نو هغه ورغړي یا به سره پراډ وشي یا به بل څه چې نو هغه طریقې باندې نو دغه مال چې نو هغه به لاړ شي ضایع بشي والانفس او د دغه شانتي چې نو نفسونه د نفسونو په کمی سره یعنی مرزونه به سیوا شي مرګونه چې نو هغه به سیوا شي نو په دغه طریقې سره چې نو هغه به کمی برابري والثمرات میوه چې نو هغه د هغې په کمی سره چې هغه د انسان د ژوند د تیرولو چې نو هغه یو سبب دی نو الله وی په دغه مختلف طریقو سره مونږ چې نو هغه به تاسو ازمیو اوس دې کې به هغه سړی کامیاب وي وبشر الصابرین کم سړی چې نو هغه صبر وکړلو چا چې په دغه کې جزا فضا چې نو هغه ونه کړله ګیلا او شکایت چې نو هغه د الله پاک نه ونه کړلو جدا سړی کامیاب شولو او کم سړی چې دا وکړل نو دا سړی که ښځه د دې ناکامه شولو ځکه الله ویلی دی لنبلونکم خامخا ضرور به زه تاسو ازمیم اوس د الله د طرف نه دغه ازمیخ دا خو بیا په هر صورت وي کېږي به هم هغه چې کم د الله د طرف نه منظور وي خو که چېرته د انسان په ښه طریقې سره چې دی نو هغه دغه مرحله تېره کړه الله ته رجوع چې دی نو هغه وه الله سره خپل ربط چې دی نو هغه قایم ساتلو دین نه چې دی نو هغه نه اختیدلو دین په دنیا پسې چې نو هغه د دین کارونه د الله حکمونه د الله د پیغمبر طریقې نه برېښودلې دا انسان په دغه امتحان کې چې نو هغه کامیاب شولو او که کم کس پسې دا پرېښودل نو بیا دغه انسان چې دی نو هغه ناکامه شولو نو ځکه الله جل جلاله وی چې دا به زه کوم دا امتحان دا به په هر انسان راځي او بیا دنیا کې چې نو هغه دنیا اصل کې دارالامتحان دی نو چې کله دنیا دارالامتحان ده نو د دې دنیا هله غړی هر یو لمحه چې دی نو هغه امتحان دی که د چا سره مال نه دی په دې مال کې چې نو هغه د امتحان دی که څوک په فقر و فاقه کې اخته دی جدا دغه غریبي د لپاره امتحان دی که چاله الله صحت ورکړی نو الله پاک د باندې دا صحت چې دی نو دا امتحان دی که چاله الله پاک بیماری ورکړله جدی چې دی نو په دې بیمارۍ کې په دې په امتحان کې دی که څوک چې دی نو هغه سره په عهده او منصب کې دی دی په دې عهدې او په منصب کې په امتحان دی
که څوک د دغه نه بهر دی د هغه په دغه بهروالي کې په امتحان، که عالم دی جو عالم په علم کې په امتحان کې دی، که عامي او جاهل دی د هغه په دغه جهالت کې په امتحان کې دی. دنیا د دارالامتحان، هر انسان چې دی نو هغه په امتحان کې دی. او بیا د دغه امتحان او دغه مصائب دا به په ټولو راځي. بیا چې څومره انسان الله ته نږدې وي دومره په دغه انسان باندې چې دی نو هغه مصائب هغه ډېر راځي. ترمذی مرچنه نو حدیث ته کتاب الزهد کې نن مونږ ویلو مالتي بنات کې نو پای کې چې نو هغه ډول چې د نبی صلی الله علیه وسلم نو تاسو کړی شم الله رسول ټول نزيات مشقاتونه امتحانونه په چا راځي. نبی صلی الله علیه وسلم د ټولو نه اشد البلاء الانبیاء، د ټولو نه لوی مصیبتونه تکلیفونه د په انبیا باندې راځي علیهم السلام. ثم الامثل فالامثل، بیا چې سوره خلق چې نو هغه په دین کې دا غوي ته نږدې نو هغه مرپاغوي دغه مصیبتونه او تکلیفونه راځي. امام شافعی رحمه الله چې نو هغه د دې آیات تفسیر په دې جوړ کړي هغه ولنبلونکم بشیء من الخوف. نو خوف وې دل نه خوف نه مراد خوف باری تعالی مراد دی د الله په یره. الله چې نو انسان ازمیخ کوي د ګوري چې د الله نه څومره یریږي، آیا د الله نه چې نو هغه یرشته د الله چې نو محارم کم شزونه الله پاک مثال په تور کې حرام کړي د هغې له چې نو نږدې ورځي او که نه ورځي د الله نه څومره یره ده. لکه مثال په تور کې اوس مونږ ته پته ولګي د بار په روډ باندې چې نو هغه بجلی لینډ تللی دی، اوس دغه 11,000 لینډ چې نو هغه دی، اوس مونږ ته پته ده چې د لاس وړلی دی ختموي. نو دا زمونږ یقین جوړ شوی مونږ د هغې نه یریږو. که څوک هغې په خوا باندې کار هم کې د هم کې د به سره جان پهچان هم نه دی ورای چغې کې هلکه ګوره دې تارون ته خیال کوه دینه چې نو هغه ځان ساته دغه خوف یره چې نو هغه د پرړه کې پرته ده. نو دغه شان امام شافعي صاحب رحمه الله فرمایي لنبلونکم بشیء من الخوف، د خوف نه مراد خوف باری تعالی دی چې د الله نه څومره یریږي. الله وایي دا شی حرام دی دی له به نه ورځي نږدې او دی وس د یره ګوري چې دی آیا دی له نږدې ورځي او که دی له نږدې نه ورځي. والجوع او دغه شان چې نو د اولګي نو اولګي نه امام شافعي صاحب رحمه الله مراد غسته و صيام شهر رمضان، د رمضان روزې چې دی نو هغه نو اوس په دغه انسان په الله پاک په انسان باندې اولګ راولي. اوس دې زما د پاره دغه اولګ په ښه طریقې برداشت کوي او که نشي برداشت کولی دی اوس دغه روزې چې نو هغه په سهل طریقې سره چې نو هغه نیسي او که نه نیسي. ونقص من الاموال، نقص من الاموال چې نو د هغې معنی کړې ده چې نو په زکات ادا کول او صدقاتو په ادا کول سره آیا دله چې نو هغه ما مال ورکړی چې نو هغه مال مې ول ورکړی نو د دغې مال نه زکات ادا کوي صدقه ادا کوي په دې باندې د خپل مال کمی ګڼي او که نه د الله حکم چې نو هغه مقدم ګڼي د الله حکم پې ادا کوي. والانفس وې د ځانونو چې نو هغه امام شافعي رحمه الله چې د دې معنی کړی د والانفس د نو بدنونو کې مرض په د باندې راشي نو آیا په دې مرض کې دی وس الله ته متوجه دی او که غیر الله ته چې نو هغه متوجه دی. والثمرات او د میوو په کمی سره میوو مراد چې نو امام شافعي رحمه الله وایي دی نه چې نو د اولادو د بچو چې نو هغه مرګ دی ځکه چې نو حدیث مبارکه کې هم اولاد ته چې نو الله رب العزت پیغمبر چې نو ثمره ویلې ده میوې چې نو هغه ویلې ده نو وایي چې نو د اولاد مړ شي د چې نو واړه بچي مړ شي نو آیا دی وس الله رب العزت طرف ته چې نو هغه په دې کې امتحان نه د جزا فضل کوي او کنه الله رب العزت په دغه فیصله باندې صبر چې نو هغه کوي. بیا وبشر الصابرین، الله وی زیر ورکړي نو هغه صبر کوونکو ده چا چې دغه کارونه په دغه طریقې سره د الله د حکم موافق د حضور علیه السلام د طریقې موافق پوره کړل دا کسان چې نو هغه کامیاب دي دا چې نو صبر کوونکي اصل نه او دغه کسان د پاره بیا زیر دي چې ان الله یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله رب العزت دې صبر کوونکو ته به حساب به کتاب صبر اجر چې نو هغه ورکړي. الذين اذا اصابتهم مصيبه، کسان چې کله ورسېږي هغوی ته مصیبت قالو نو هغوی وایي انا لله و انا الیه راجعون، مونږ چې نو الله د پاره یو و انا الیه راجعون او مونږ الله طرف ته چې نو واپس ګرځېدونکي یو. اوس دلته چې نو هغه مصیبت او تکلیف راشي پرونی درس کې مونږ ویلو اصل صبر چې نو هغه عند صدمة الاولى چې کله انسان باندې تکلیف څنګه راشي یو صدمه ورته ورسي
او دې په دې باندې چې نو هغه څه انا لله و انا الیه راجعون وي او بیا چې نو الله رب العزت نه دعا د خیر او د عافیت وکي نو اوس دلته چې انا لله و انا الیه راجعون کې دوه خبرو ته چې نو اشاره ده کله چې اکثر خلک چې نو هغه ځوانه کې څوک مړ شي ناسا په چې نو هغه په یا خطرناک مرض راشي نو دی وی انا لله و انا الیه راجعون دا څنګه چې نو هغه شول دا خو اوس چې نو هغه روغ را مټولو دی چې نو هغه په دکې خو ظاهر د مرض نو دا به څنګه د لوی مرض راخکاره شو نو الله وی وای تاسو انا لله مونږ د الله یو نو چې کله مونږ د الله جل جلاله یو ملکن خلقن عبیدن دریوانه قسمونه زمونږ باندې تصرف د الله دی او مالک ته چې نو هغه اختیار وي چې هغه په خپل مملوک کې څنګه هم تصرف کوي نو هغه قشانتی کولای شي نو بیا دې خبره ته ضرورت نشته چې د څنګه په دې ځوانه کې مړ شو د باندې څنګه چې نو دا مرز رالو دې چې نو هغه دا خدا ټیم نو ولې دا د الله رب العزت چې نو ملکیت نه او هر مالک په خپل ملکیت کې نو تصرف سټیم غواړي څنګه غواړي دا غنه څوک تاسو کون کې نه و انا الیه راجعون او بیا مونږ دغه الله طرف ته واپس ګرځیدون کیو نو دې جمله کې الله جل جلاله فرمای دی بیا وی ها داغه خوش نه نو هغه لاړو نه هغه جدا شوی نه استانه استاد سره نږدې هغه مخکې د تو پسې ورپسې څوک د غنټو په لحاظ سره ورستي څوک د میاشتو په لحاظ سره څوک د کلونو په لحاظ سره خو به هر حال دا ټول چې نو بیا یو ځای کېدون کې نه چې هغه ته ورځ د قیامت ویلې کېږي دا ټول الله رب العزت مخې ته چې نو هغه جمع کېږي نو ځکه الله وی کله چې تاسو ته څه هم مصیبت او تکلیف راورسي نو تاسو پای خدا دعا وای انا لله و انا الیه راجعون یو پیر چې نو عزیز مبارکه کې راځي اما عائشہ رضی الله تعالی عنها چې نو دیوه بل کړه نبی صلی الله علیه وسلم سره هم ناس دي پاګه کې ناسه په سلی رانه چې کله سلی رااله نو د سلی دراتلو سره غډیو چې نو هغه مړ شول نو چې کله دیوه مړ شول نبی صلی الله علیه وسلم انا لله و انا الیه راجعون نو چې کله د الله پیغمبر دسوي نو عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي اذا الله رسول دا خو نه یو دیوه و جمړ شول دا کومه غټه خبر زبې وس بیا ولګو نبی رسول الله والسلام ورته عائشہ چې نو هغه هر هغه شی چې د مسلمان زړه ته تکلیف دي نو هغه ورسي نو تاسو په دې باندې انا لله و انا الیه راجعون اوس ناسا په چې دا تیار شولا نو په دې باندې هم زموږ زړه ته تکلیف را ورسېدو کنه بل حدیث مبارکه کې راځي داغه مفهوم نه چې تاسو هر یو مصیبت راشي تاسو انا لله و انا الیه پاغه باندې وای ان تر دې کې پخپک یو غنه لاړ شي د پیزار چې نو تسمه وشو کېږي په دې باندې هم تاسو وای انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات نو دا هغه کسان دي په چا باندې چې د الله د طرف نه نو صلوات مهربانتیا ده خصوصي چې نو عنایت او رحمت د ربهم دا وی د رب د طرف نه او رحمه او د الله د طرف نه پر رحمت نه یعنی کم کسانو چې دغه طریقې سره نه هغه دغه امتحان دې کې وخت تیر کو الله به په دې کسانو باندې بیا د الله د طرف نه نه خصوصي رحمتونه او رحمه او عام رحمتونه دي و اولئک هم المهتدون او هم دي چې نو هدایت مندون کې لار مندون کې چې نو داخله دي الله دې موږ ته دغه هدایت نصیب کړي ولنبلونکم او مونږ به ضرور وازمیو تاسو لره بشیء پسسز من الخوف د یرینا والجوع او د لوګینا ونقص من الاموال او د مال د نقصان د کمینه والانفس او د ځانونو والثمرات او د میوونه وبشر الصابرین او زیر ورک صبر کونکو ته الذين اغجا اذا اصابتهم کلچ ورسیږي هغوی ته مصیبت قالو نوای انا لله بشک مونږ د الله یو و انا الیه راجعون او بشک مونږ دغه طرف ته واپس کیدونکو یو اولئک دا هغه کسان دي علیهم چې په دوی باندې صلوات او خصوصي رحمتونه دي من ربهم دا وی د رب د طرف نه ورحمه او عام رحمت و اولئک او هم دي کدا و اولئک هم المهتدون او هم دي د هدایت مندون کې